امیر المؤمنین عمر کو تا امیر المؤمنین نه د سترګې مې در نه ایستې. عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وی لاړه شه بابا ته رواج دا صادر مې خوښ دی، دا صادر مې څه دی خوښ. اوس ام کلثوم چې لاړه که نه علي رضی الله تعالی عنہ وی بابا عمر وی چې صادر مې خوښ دی، صادر مې خوښ دی. وی بابا یو خبره درته وکړم؟ وی او دا څه عجیب امیر المؤمنین دی، دا څنګه عمر دی؟ وړې مې ولې صادر وکتلې زما خپو ته، زما خپې سي کولې صادر یې نه سي کو. علي رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل ای بچې دا د خاوند دی خیر دی کتلی شي ورته، دا د خاوند دی کتلی شي ورته. ښه بابا تاسو دې له لېږلي او بچې ما دې له لېږلې وي، هغه ستا د نکاح خواهش لري، ستا رضا ده. ام کلثوم او زما هم رضا، زما هم غرض مې دا کو چې دومره حیاداره و دومره حیاداره. او دا لور د چا وه؟ د فاطمه رضی الله تعالی لور وه که نه. نو چې کله مور حیاداره وي نو ضرور بچي بیا څه حیادار وي. دا مونږ چې چغې وایو دې میندو ته چې د دې موبایلونو نه واوړئ، د دې پلیتو کپړو نه واوړئ، د دې بربنډو جامو نه واوړئ، د دې اثر په بچو باندې هم کېږي. سبا بیا سر و تندې ټکوئ زما بچی زما خبره نه مني. دا لور د فاطمې رضی الله تعالی وه او په فاطمه کې الله تبارک وتعالی څومره حیایي شوه.